عظام ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغزون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك حاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر عرسوا وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم في تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان عرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف وترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما
بكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءه فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا المفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. سورة بني اسرائیل کے سالور امور ذکر کول چه مرتکب داغی مستحق دا عذاب گرزی او سالور کارونا چه جا اکرل نپاغی باندی عذاب رازی یو شرک مستمرہ سبب لنزول العذاب چاچه ہمیشہ شرک کا داغین توبہ انہیں استا نباغی باندی اللہ عذاب رازی دویم حتک دا شعائر اللہ سبب لنزول العذاب چاچه دا شعائر اللہ بی عزتی اکڑا دا عزت مند دا اللہ بی عزتی اکڑا دا جماعت بی عزتی دا معجزے بی عزتی دا حق پرز بی عزتی نباغی باندی عذاب رازی او درم اخراج الامرین بالمعروف والناہین عن المنکر سبب لنزول العذاب سوچ دا اللہ دین بیانی او دا منکرات رد کئی آغا چا دا ملک اوی استل دا کلی نیوی استل نپاغی باندی عذاب رازی سلورم استعذاب رسول چاچ دا انبیاء پورے دا حق پرست پورے ٹوکی او مسخری اکڑے نپاغی باندی دا اللہ عذاب رازی اول صورت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلل ذکر کل دا مسجد حرام نا مسجد اقصا تا او بیاد بنی اسرائیل عروج او زوال شباغی باندی عروج او زوال راغلے بیاد آمیر او نواہی ذکر کل پینزویش او زجر ورکی بے انکار القرآن چچا دا قرآن نا انکار کردے نوئی لزجر و رٹنا ورکی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا تاکی سرا بیان کرمگا پدے قرآن کے دل پارا چدئی پنو آخلی وَمَا يَزِدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا نزیاتی دی لمگر نفرت سورہ چوہتا قرآن نو آئے چه پسدا وینادو لالیم دا غی نفرت نور زیادی گی واللہ کان ماہو آلہتن کما یقولونا وای پیغمبراک وی دی اللہ سران نور مددگاران لکچ دی ویو اذا اللہ تغویل آدل عرش سبیلانو دغو وقت بیل اٹولی وخاوندار سالار سمطلب کنور آلہا وی نو غیب اوی چه منگا دا اللہ نا دا الوحیت علو زکا ہر یو نائب دا مناد درجہ غواری ہر یو وی چه زمخ شما
سبحانه پاک دے اللہ اوچت دے دا غسن چھ دیوائی پوچت والی لوئے پاکی بیانی اللہ لراس مننو زمکی واسو چیزی پا دیکھے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ نشتہ دے او شے مگر پاکی بیانی پستائن دا اللہ باندے لگیا دے لیکن تاسو نہ پوئی گئی دا غی پا پاک آئے ہر یو شے دا اللہ حمد و ثنا ہوئی دا اللہ پاکی بیانی دا اللہ صفتنا کئی لگاو شاعر ہوئی تأمل فی نبات الارض وانظر الى آثار ما صنع الملیکو تأمل فی نبات الارض وانظر الى آثار ما صنع الملیکو سوچو کا دزمن کے پدے گیا گانوں کے پدے آثاروں کے چھے اللہ پیدا کردی ففی کل شین لہو آیتن تدل علا انہو واحدو ہر یوشی کے دلیل دے دے چھے اللہ یو دے ہر شے آواز کئی ہر گیا ایک دردمین رویت وحدہو لا شریک میں گوید ہر گیا چسمکا کے راکی جی اگا آواز کئی چھے اللہ یو دے دا شریک بھی ستاری سوک نشتا ہر صد اللہ حمد و ثناوئی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ز طالب ما او سبقنا وقت منگاوی نو ما سبقنا وی غالباً کافی پہا شوایا وضائی کے ما کتلیو منگا لکانو دا مرغای با لکانو اشتے یو مرغای دا لاتو اتوئی سورت و تارابائی کی ہوئی دیس پرلی کی اگر آپ پیدا کی گئے آواز کئی لاتو اتوئی نو لکانو بھئی دا چدن دد نمرود اور لپوکی ورکول ری بے دے چوینی نوولے ناغبا کس الکانو وشتا نوے پری خود ما پا حاشیلی دلیو وی اول دا اللہ حمد و ثنا چه مارغانو کی ویلے ون دے لاتو ویلے وا نو ما بیاغو طالب گیری و بیاغو پی پوئے شما وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ نیش دے او شے مگر پاکی بیانی پستائن دا اللہ باندے لگیا دی لیکن تاسو نہ پوئی گئی جا گئی پاندو سنا باندے انہو کان حلیما غفورا دا اللہ دے صبرناک او بخون کے حلیم دیر صبرناک دیر صبر کئی مخلوق تا احسانو نے پا بندو کی نعمتو نے پیو کی پیدائی کی جون و لول کی عقل و دماغ و لول کی لاس پی و لول کی احسان نے بگئی مال دولت ورکی خوشحالائی ورکی بیاؤں نافرمانی کئی انسان اب بیاؤں واتا اللہ صبر کئی چیزا دوم رخم در سرکڑ دی او تو زمان نافرمانی کے کہ انسانی نو آگا غصشی سزا ورکی اب بیاؤں اللہ واتا صبر کئی وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ کلا چلولیت قرآن نگر گوئی دا منگا پمیان اسلامیان دا کسانو کے چگئی ایمان نراڑی پا آخرات حجاب مستورا پردہ پٹا دے سیان آگا چھ قیامت نمانی تا قرآن و توائی و دا دا پا زڑا دا دا بداملائی پردے راغلی دی دے قرآن تا قولنک دی وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ اور گلوری منگا پسلونو دائی باندے پردے دا پوئے دونا پا قرآن اور وگنو دائی کے درندوالے تو ایتا قرآن وائی دا پسلو پردے راغلی دی ورہ دلتے تے تعبیر کئی پا پردو کلتے نا تعبیر کئی پا ختم چھ مہر پہ والے شوئے دا عمل دلاسا لکا اول سورہ بقرہ کی ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوہ زرباندے پا مہر والے شوئے دے اللہ پہ مہر والے دا عمل دلاسا دا عمل ناکارو
نو دا عمل زنگ د پزړه راغی کله ته تعبیر کوي په دیوال باندې چې زړه ته دیوالونه والے شوي دي لکه سوره یاسین 9 آیات کې من بین ایدیهم صدا ومن خلفهم صدا زړه ته مخکې او وروسته بند والے شوي دي فاخشیناهم فهم لا یبصرون کله ته تعبیر کوي په اقفال زړه ته تالی والے شوي دي لکه سوره محمد کې بل علا قلوبنا اقفالها بلکہ سنو تے تالی والے شوی دی دا ټول د عمل د لاسا چې بد عملی کوي نو پزړې زنګ راشي بیا وته ګناه نخکاری وجعلنا على قلوبهم جنة يفقهوا ګرګوډي منګه پسلو دای باندې پردې د پوهې دونه په قران په قران نه پويږي پزړې پردې راغلي وفي آذانهم وقرا وغنوي کې دوندواله او کلا چې آت کې ته ستار الله قرآن کی आवाज والله ولا ادبارهم نفورا واولی دی پشاگانو باندې نفرت کوونکی دې مسئلې نه چې مسئله د توحید و ته بیان کې نو بده پشاواولی نه معلوم وایو قرآن ویوای مړه نو ته کې دا توحید ستا کې توحید مسئلې نه بیا انکار کوي نانو علمو بما سمیون به منگا خپویا یو پاگا چه دای غوگ دی پاگی بانده کلا چه دای غوگ دی تا کلا چه وی دی جرگا کون کی او کلا چه وی ظالم وی ظالمان انتا تبیون اللہ رجلا مسحورا تاسو تابع نئی مگر دی او سڑی لیوانی پسے مسحوران چه باند جادو شوید لیوانی دی مړوي دا لیوانه نه سړیا او چې پسې شنو ور پسې شوې دي پیغمبر ته لیوانه وي نو تلاسو کې چتا ته ونه وای تا پسې به بد رد کوي کنزل وکي بدنامي په لګي پیغمبر ته وي آیا صالح کوئی مان جلله والرسول مان من لسان الورا فكيف انا الله پیغمبر دې جبونه اخلاص شوه زلاسو کې ما چې زبط نه اخلاص شما الله پیغمبر پوي هغه ته لیوانه وي نو کتا ته وای نو چالو شو ته وای راځي بیا راته کنزل کوي بیا را پسې اړمیا انظر کیفا ضربو لکلام صال وګوره پیغمبرانو څنګه بیان دي تعالی مثالونه تا ته لیوانه وي فضلوا فلا يستطيعون سبيلا گمراہ دے صحیح لارے نا نو توان لری صحیح لارے گمراہ خپل دی او تا تا گمراہ وئی لیونی خپل دی او تا تا لیونی وئی لیونی بدرتا وئی سوک با لیونی وئی سوک با کانزل کئی سوک با بدرہ دی کئی فضلو فلا استدیون سبیلا گمراہ دے صحیح لارے نانو توان لری صحیح لارے وقالو اس بیا زجر بے انکار القیامت وائی دیا کلا جشو منگا ڈوکی او ذرا ذرا اینا لمبوثون خلقا جدیدا نو آیا منگا با پورتا کی گوبو پورتا بکرشو کو پیدایش نیوی باندے داوئی لاس خبر منگ بمرشو ذرے بشو بیا برا پاسو قل کونو حجارتن و حدیدانو اتوایا شیطاسو گٹیو یا اسپنا امر لتاجیز دے کتانا گٹا جوڑشی کتانا اسپنا جوڑشی یا دو دینو گرانی او شیدر نجوڑشی بیا بدیم اللہ را پاسی او خلقا مما اکبرو فی صدوری کوم یا پا بل پیدایش باند شہید آغسنا چگران لگی تاس تاسو پسینو کے فسان بیامو اللہ را پاسی فسیقولون من یعیدنا نو دلے چو آئی بدئی سوک دے چو واپس بگی منگلا را بیامو سوک را پاسی قل اللذی ورطوا غزاد دوم را جوندی کئی چی پیدا اکڑی تاسو اول زال نو اول در نش نشتا کروی نو لی بیا دی نشی را پاسو لے
فسينزلون إليك رؤوسهم نظر دے چڑا کئی بدئی تا تسرونا ستا خبر پورے بٹو کی کئی مسخرے با کئی نو سر بڑا کئی اوی با وَيَقُولُونَ مَتَاهُ سر بڑا کئی دے با ستا خبر پورے سر خوازی وَيَقُولُونَ مَتَاهُ کلا ویدہ ٹوکی کئی مسخری کئی ستا خبر پورے وَيَقُولُونَ مَتَاهُ وَاِدَئِ کلا ویدہ قیامت وَيَا عَسَائِ يَكُونَ قَرِيبًا زردے جشی بلا نزدے یوم یادوکم آغرد باندی چراغواری بتاسو فتستجیبون بحمدین قبولتیا وکوی دا اللہ پستان دا اللہ باندی ولگیا ایو وتظنون الا بستم اللہ قلیلا او تاسو بگمان کوئی چه تاسو وحنو تیر کرے مگر لگ بیا بام دا خیالی چه وال دنیا کا جوان خوئے اس جوان نو من چسو بزان پوی دونو بوداگان چویو من جسو بزان پوی دونو دنیا نتلیو ذکا غیو سالک ویو ساتن کلو کل منایا آن دیارک ویود دلو کل ردا دارن بیدارک زرده چه مرگ بدد دے کور نوالی او دے بدل کی بل کور بدل لدل کی وتتر کما نیتا بیهی زمانن وتنکلو من عناکا الافتقارک او د دې مال دارای د کور نه د غریبای کور ته ولاړ شي دا بنگلې د دې نه خاورو ته ولاړ شي فدود القبر فی عین قطری ويراغن غیرک فی دیارک او ستاغ کورو کې بعد سبا د بل چا سترګې ګرځي او ستاد خيستا سترګو کې بعد قبر چینجیو ټوړېږي دا دنیا خاصه روانه هوګټا کارو کا تجارتو کا پیسے اگاٹا اسلو اور پورے متاڑا دا ارزی شے دے ضرورت دے بس اگر پورا کا گاٹا چی گاٹا لے شی او پا صحیح طریقہ اولا کا گاٹا پا صحیح اولا گوا اسلو اور پورے متاڑا چی رخوائی کتاب او دین و تپاتی کے وَقُلِّ عِبَادِي وَيَا زَمَا بندگانو تا یقول اللتی ہی آسان چو یا خبر اچھا بہتر خبر دا ان شیطان ینزعو بینہم یقیناً شیطان وسوسا جیب میند دائی کے یقیناً شیطان کان للانسان عدو مبینا دید انسان دپار دشمن خیارا شیطان ستا دشمن دے خبر دشمنو پی جانا تا دین آلائی انور سے پسے کرے ربکم عالم بکم رب ستاسو خپوال پتاسو کخو غشید اللہ نو رحم بو کی بتاسو باندے او کخو غشید نو سزا بدر کی تاسو لا وما ارسلنا علیہم وکیلا او ندلے گلمگا تال راب دائی باندے نگاہ بان ستازی مداری دانا نا چتا خام خادی ساملاری تراوالا ستازی مداری بیان دے بیان و توقع وَرَبُّكَ عَلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رب ستا خبوالے پاگا چا باندی چی برے حکم چلے برے دیا اختا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ او تاکی سراغ ورکڑی منگا بعض انبیاء پا بعض باندے وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ورکڑی منگا داود علیہ السلام لر زبور گورا دا زبور ذکر دلتے ہو کو دا نورو کتابونو یو نکو زکا رد کئی پا یهودو باندے او غی دا زبور نا انکار کو نو زکر دا زبور ذکر ہو کو وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ او تاکی سراغ ورکڑی منگا بعض انبیاء پا بعضو باندے چال سک بیو درجہ سک بلا درجہ وآتینا داود زبورا ورکڑے منگا داود علیہ السلام لر زبور قلدو اللذین ذانتم من دونی والزجر ورکن مشرکین اللہ وآئے پیغمبر آرہ مدد کے یا کسان ادعو اللذین دا یدو خواستان را مدد کولو وآئے پیغمبر آرہ مدد کے یا کسان سے تاسو بھی گمان کوئی بغیر دا اللہ نا
چې تاسو وایي دی زمونږ حاجتونه سر کوي تب لري کوي سرګوګې لري کوي زیړې لري کوي اولاد ور کوي ستا په دا ګمان دی ورته وایي پیغمبر را مدد کوي هغه کسان چې تاسو به ګمان کوي بغیر د الله نه د مددګارانو فلا یملکون کشف الضر عنکم واقدار ندی د لرې کولو تکلیف ستاسو نه ولا تحویلا او نه د اړولو د تکلیف چې ستا نه به واړی او په بل چا باندې به کی تا نه تکلیف نشي لرې کولی او نه به بل چا ورړولی شي نو چې هغه واقدار نه دی رولی را مدد کې سوره فرقان دریم آیات وګورئ نو هلته هم وایي اتلسمه سپاره سوره فرقان آیت نمبر 3 واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ونی والله بغیر الله نا نور حاجت روانا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون هیڅ نشي پیدا کوله هغه پیدا کړی شوی دی ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا واقدار ځان لا نه ضرر او نه نفع غلاف ته سوکوسی وې د پنځګریان وړي هغه خپل غلام نشي سارولې ځان له د نفع او د نقصان واقدار ندي ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا واقدار ندي د مرګ برای ځان مرګ لري نکړشه اړو اولیاء کرام مرګ برای ځان مرګ لري نکړشه نبی علیہ السلام چې کله د وفات وخت راغی جان کې وب پرته پای کې به لاس لوندو په مخ به راخه او حضرت به الا ان للموت سکرات الا ان للموت سکرات خبردار د مرګ ډېر سختای دی د مرګ ډېر سختای دی ځان نه تکلیف نشي لري کوله ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا واقدار ندی د مرګ ځان نه مرګ لري نکړشه واقدار ندی د ژوند او واقدار ندی د پاسې د قبر نه څوره صفه الفاظ وایي او توای مال ټکر راکې نقصان راکې نه چیر ملنګانو اولئک الذین يدعون دا کسان دي چرا مدد کئی اللہ لرا یبتغون الى ربهم الوسیلہ لٹی اللہ تنزدے کتا خبل ازان اللہ تنزدے کئی دا نیکان بندگان اولائک الذین دا دیا کسان یبتغون چرا مدد کئی اللہ یبتغون الى ربهم الوسیلہ او لٹی اللہ تنزدے کت ایهم اقربو چکم یو ددائی با نزدیوی اللہ تا وسیلہ زان اللہ تا نزدی کئی چکم یو با اللہ تا نزدی شی ایوهم اقربو چکم یو ددائی با نزدیوی اللہ تا ویرجون رحمتا او تمساتی دا اللہ دا میرا بانای ویخافون عذابا یریگی دا اللہ دا عذابنا اگر آگئی خپلا اللہ تا محتاج دی ان عذاب ربک کان محظورا یقینا عذاب درستا چې دی نو دیرو له شهد دینا خلق و ان من قريه الا نحن مهلكوها اوس اوله خبره ذکر کړه شرک مستمر سبب لنزول العذاب چا چې شرک وکړ پاغي باندې عذاب راځي و ان من قريه الا نحن مهلكوها او نشته دی او کلیوالا مگر منگا لا گون گیریو ویلا مخی درد قیامت یا سزا ور گون گیو دیلا سزا سختا کان ذالک فی الكتاب مسطورا او دیدا پا کتاب کی لیک وما منانا نرسل بالآیات اتاقت دویم خبرہ حتی دشاعر اللہ سبب لنزول العذاب چاچ د شاعر الله بی عزتی کړه دا پاغي باندې عذاب راغله وګوره دا صالح اوخه چې هغه معجزه
او دا غیخ پی کٹ کری نو پاگا طول قوم اللہ عذاب راولے گو وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا او نشت دے او کلیوالا مگر منگا حالا کونگیو آگیلا مخدرد قیامت چه شرکی یا سزا ور کونگیو سزا سختا او دیدا پا کتاب کی لیک وَمَا مَنَانَا نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ او نیو من اکڑی منگا درالے گلو دلائلونا مگر دے خبری چه تکذیب کڑیو پدے باندی ڈنبانو نو کدائی لمعجزے راشی راولی کو دیبان تکذیب کا یو شیدی نو وآتینا سمودانا قطم سراتان ورکڑیوا منگا سمودیانو لرا اوخا مبصراتان خیارا دی برات فظلمو بیها نو دی ظلمو کپاگی اوخا دا صالح علیہ السلام اگا چه دا کمزائینا کمی گٹینا راوتی وا نو اگا زائی ما قتلے او چه کمزائی که اگی باو بس کلی او اگا قوم باو بس کلی نو اگا ما قتلے نبی علیہ السلام صحاباو تولیو لا تاکلوها الا وانتم باکون مزای داگا متیرے گئی پا داگا دائے مگر چه تاسو جاڑی ذکا عذاب پی راغلے پا تاسو رانشی نبی علیہ السلام صحاباو سا راغلے ہو نو چه دا غی داگا اوبونے اوبراوانستے وڑای پی واغل نبی علیہ السلام وی توی گئی احرقوها توی گئی پا دی وہ باندی اوڑماغ گئی وآتینا ثمودنا قطم سراتان فظلمو بها دی ظلمو کپاوی گورا اوخا و انسانم نو اوخا و دا صالح علیہ السلام خو معجزہ و او دا صالح علیہ السلام دو خی بیزتی اکڑا اللہ پی عذاب راو لے گا نو چه دا یو حق پرس عالم بیزتیو کے دا یو دیندار بیزتیو کے نتوہ دا عذاب مستحق نہیں بیا اغبان دے اللہ عذاب راو لیگیو دا اللہ عذابونو پا مختلف قسمیو فَوَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا نرالیگو منگا دلائل منگا دپار دیاری وَإِذْ قُلْنَا لَكَاو کلا چوی منگا تاتا یقینا وستائیها تکڑ پا خلقو وَمَا جَعَلْنَا رُؤْيَةَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ او نیو گردولی منگا لیدن ستایا چه منگا خودنا گڑی و تاتا اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ مگر ازمائش پار دے خلقو نبی علیہ السلام چه معراج تتلے وسی لیدلی ہوا دارنگی اولی اولی دا پا جہنم کے نوی پا جہنم کے اوناوا مشرکین و استحضار ٹوکے شروع کے دا ہوگا منگا سوائی دماغ خندی پا وور کی وی وناوان وور کے لاونا کی گی ٹوکے شروع کے نبی علیہ السلام پورے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ اغونا چاہی باندی لعنت ویلے شوید قرآن کی ونخویفو مو یرو منگا دیو فما یزیدو من اللہ تغیانا کبیرا نزیاتی دی لرا مگر سرکشیلو یا سمجھا سورے چھ منگا یارو دور دی کی سرکشی رازی دور نافرمانا کردی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ او کلا چوی منگا ملائکو تا سجدو گئی پا طرف دا آدم علیہ السلام نو سجدو گلا دی مگر ابلیس و نکلا فسجدو اللہ ابلیس سجدو گلا لیکن ابلیس سجدو نکلا سوک وی دا مستثنا متصلہ دا وی مستثنا متصلہ دیتا وی چه مستثنا دا جنسا دا مستثنا من ہو نہیں نو ابلیس د جنسا د ملائکو نو ایتا نو دوی پا بیا لگ نور مثالا واچی وی ابلیس د ملائکو استازو خو بیا گمراشو دا اسی گڑی وڑی وی مساسا متصلہ دیتا نو ایتا کم تعریف چتکے چه متصلہ دیتا وی چه مساسا د جنسا د مستانین ہونی نو متصلہ او چنین منقطع نا
چې مستثنا قبل الاستثناء داخله په حکم د مستثنا منه کې والی نو متصله او چې داخله په حکم د مستثنا منه کې وانلی نو منقطع به منقطع اگر کاغه د جنس یې کمیږي چې مستثنا د استثناء مخکې داخله په حکم د مستثنا کې والی لکه توای جاء ان القوم الا زید ما څنګه قوم راغی مگر زید نه راغلی کدا قوم کې تدا زید والی قوم یوسف زید زید یوسف زید نو بیا متصله او کنا دا قوم نه مراد با یوسف زید او د زید نه مراد خټک دی نو بیا متصله نه بیا منقطع ده دا حکم د مستثنا کې داخل نه دی دغه څه دلته ابلیس په حکم کې داخلو نو مستثنا متصله ده حکم کې داخلو د جنس نو ابلیس ځان له جنس ته ملائک ځان له جنس ته منګه یو ځل کراچای کې شورا وا نو منګه رواني شورا لا الله دې زمونږ مشران ملګری وبخي مولانا فضل حق صاحب مولانا سلطان غنی عارف صاحب د شاپور مولانا محمد خان صاحب شاپور شیخ ہو مشران مرگریو تنار مولانا صاحبو حضور دا وقتان میں شروع گانو لبتلما منگا روانو ریل گاڑی کی شیول قرآن و جہاز کے لارو منگا ریل گاڑی کی تلو پدے ریل گاڑی کی منگ ناسیو ڈبا کی او گپ لگو ابدی کے راسا دا پیخور مرگریو یعقوب نمیو شیربادر نمیو دا باجا وڑا نو منگا ناسو گپم لگو یو امی سڑے دے چاگو مراغی منگ سڑا پا دی ڈبا کے ناس دے خو منگا دا مسئلے دا توحید و دا خبری کو پاگا نزائی دا نیاتی روانو دیر زیادہ او تاندے بے تریو کرے خو منگ پھل گپ لگو خبری کولی دیکھ مولانا فاضیق سے بھی زستڑے میں زبارا سملم آگا پا برد باندے ہوتا ہوں تلائی خورا کا سملاس خبری کولی پا دی که یو مرگری ناسوار واغست گزاری واغستل چاگه گزارو چوندای جوڑا کرا اخلیتا کولی انداغا امی مقاوم منتا نو دیوئی واه تا زانتا مولیان وائی و ناسوارا چوی زانتا مولیان وائی گزاری چو شروشا او دا پا دی نکی گی دا پا دی نکی گی دی گگ نکی یو تانا اگا شروع دی او دا سانتا مولیان وائی و ناسوار کوئی و دو کوئی پدی که ناس آباد دی امید خلی نو خطل وی دا سی شیطانم دا فرشتو استازو خو گمراه شد چه دایوی جو پدیگ مویسر دا برنا دا برنا ناسا پرانیخ شد و تو سشه او دا زرزر خبری کولی استرگی و تراوی استی بی تو شیطان دا فرشتو استازو تو خوب بینی کنا خوب بینی کنا تو خوب بینی کنا یو آگا غریب و آرکتا شوی آو وی تا دشی پرشتو استا سر دا سکارو نکی سڑے پا مخا که و تا دا پرشتو استا سر دا خواگا و تا سوچا پختو کی و تا دا پرشتو استا دا که جو شورو شو آگا امینی چه چال خطا که جو آگا یو منڈا کرا چه منڈا که جو لار دا مگر ڈبی نبلی ڈبی تا بیا واپس را نگی در وی دیاد پرشتو استاز و کم دانا دی استاز جوڑ کر وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کلا چوئے منگا ملائکو تا سجدہ ہو گئی پہ طرف آدم علیہ السلام نو سجدہ ہو گلا ملائکو اللہ ابلیس لیکن ابلیس نکلا ہوئی ابلیس آج سجدہ ہو گما چاہتا چھتا پیدا کڑے دا خٹینا دے دا خٹینا پیدا دے او زبادتا سجدہ کو ما تکبر بکر آگے قالا رأیتک هذا الذی کرمت علیا وی شیطان خبر را کمالات دغه سړي چې تا عزت منګه په ما باندې کتارو سګما لرا الی یوم القیامت دروت قیامت لا تلکن ذریه الا قلیلا نو خام غامون بو باسم اولاد مگر لګ
احتنک الجراد ما علی الارض عرب وی ملخان رالل او د فصل منډي ویاستو شیطان هم داوی زبر اولاد منډو با سما تا دې په ما عزت من که قال ابن الله زوکشا فمن تبعك منهم چا جتابداری وکړه دینا یقینا جهنم سزا دی سزا پورا واستفزز من استطاعت منهم بصوتك او یاروا رسول چستا توان لري د دینا په आवाज ځکه قسم आवाजونه ډول سورنا وتا جوړو واجلب عليهم بخيلك اوراح کپ دی باندې اسونه دی ورجلې کاو پیدل دی یعنی سمطلب هر قسم فوجونه دی په اوچالو وشارکون فی الاموال والاولاد او شریک شدی سرا په لګولو مالونو او اولاد پیدا کولو د اولاد کې شریک شدی سرا په لګولو مالونو سمطلب مال ولا بیزای لګو شیطان وسمړنی نو د چا مال هغه په ډمو لګي د چا مال په اجړاګانو لګي د چا مال په لوفرانو لګي او د چا مال چې د شیطان د پنځه نخلاصي نو هغه په دین لګي ولا اولاد او په اولاد کې زناګانو ته لمسو حرامیان اولاد پیدا کو هو شارکم فی الاموال والاولاد شریک شدی سرا پلگولو مالونو او دا اولاد کی وعیدوم او عادی کود دی سرا وما یعیدوم شیطان اللہ غرورا وعدی نکی دی سرا شیطان مگر دوکی وعدی ور سرا کوا وعدی سر ابن قتیبہ وی وعیدوم بشفاعت الاسنامی وعدی کود دی سرا چې دا بابا ګان به الله شفارس کوي دا درګاونه به الله شفارس کوي نو دی وای مړه ما سره سلام دی ما وای د پیر لمن نیولې دا زه د پیر د لمن د لاندې سو کوئی زیاده هم ساده لاندې ما سو کوئی زیاده پنځ د لاندې ما وما یعدهم الشیطان الا غرورا وعدین کوي سره شیطان مگر د دوکه نو سو کوئی زید پنج دلان دی دا پنج دلان دی خو مانگو کی سو کوئی زید پیر دا امسا دلان دی دا امسا دلان دی خو گوئی سو کوئی زید پیر سیب دلامن دلان دی نو دلامن دلان دی خو وما یعیدوم الشیطان الا غرورا وعدین کئی دی سر شیطان مگر دو کے ان عبادی لیس لک علیم سلطانون یقیناً زما بنیان چی دی نبوی تال را پدائی باندس زور وکفا بی ربک وکیلا او کافی دی رفستا زمدار چی دا اللہ تابدار بندی اللہ وی استا زور با پینے چلی گی ربکم اللذی یرجی لکم الفلک فی الباری رب ستا سواغ ذات دے چی بیائی تا سرورا کشتای پا دریاب کی لے تب تبو من فضلے تیز پارا چو لٹوی دا فضل اللہ نا کشتای دا اللہ دا نعمتون نا دا اللہ نعمتونو کشمیر لے دا دلیلو نا دی کشتای دا اللہ پیدا کرده لے تب تبو من فضلے کشتای کے لار شے تجارتو کے بل ملتا کشتای کے لار شے میانو نیسی خوڑولا کشتای کے لار شے چکروے طبیعت ذات کے نلے تب تک وہ من فضلے اللہ پیدا کری دی ولی پسان آرامے ربکم اللذی یرجی لکم الفلکا رب ستاسو آغازا دے چھ بیائی تاسو لگشتائی دریاب کے دے دا پارا چھو لڈوی دا فضل اللہ نا انہو کان بکم رحیما او دا اللہ دے بتاسو باندے مہربان نو اللہ یو شیر روا کردے پسانی آرامو ما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ او کلا چو رسیگی تاسو تکلیف دریاب کے رکشی آغا چھ تاسو را مدد کوئی بغیر دا اللہ نا فَلَمَّا نَجَّاكُمْ مِنَ الْبَرِّ آرَسْتُمْ نو کلا چھ خلاص کی تاسو را وچتا
آرستم نو تاسو اعراض کوئی مخڑوی وکان الانسانو کفورا او د انسان نا شکرا کشتائی کے سورے نو بیا اللہ تا جڑاو فریاد کے او چه اخلاص سے نو بیا بلرا مدد کے افامین تو من یحسب بکم جانب البری آیا بچ بچئی تاسو دا اللہ دا عذابنا کو مانڈی تاسو را پا طرف دا اوچا کے او یرسل علیکم حاسبا یا راولی کی بتاسو باندی تیز بکانی ثم لا تجدو لکم وکیلا بیا باونموئی تاسو زان لرزیم دار کپا اوچاو اللہ ازمکا کیو مانڈی کانی در باندی ہوا رہی اما من تم ایعیدکم فی تارتن اخرى یا بچ بشئی تاسو کہ واپس کی تاسو پدے دریاب کی اوزل بیا اراولی بتاسو باندی ما تون کے بعد تیز سلائی در باندی راولی فیو غرے کارکن نگر کی تاسو بس ادائی سے تاسو کفر کڑے ہو بیا بونو مئی تاسو زان لرا پا اللہ بسی کی دون کے سمجھتا وہ بیا داسې څوک نشته چې الله په سیشي او ستا تپوس دیو کی چې زما مولید دیولې غرق زما مولید دیولې تباک ولقد کرمنا بنی آدم او بتائی سرا عزت ورکڑے منگا بنی آدم تا کرمنا بنی آدم کرامت ورکڑے منگا بنی آدم لا عزت ورکڑے منگا بنی آدم لا یروی تاسو کرامت نمانی دا اولیاءو من وایو منگا کرامت دا ہر یو انسان منو اولیاء کو پریدا چار انسان لا اللہ کرامت ورکڑے قرآن سر ثابت دا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کرامت ورکڑے من بنی آدم لا کرامت لغت کی سطح ہوئی شریعت کی سطح ہوئی اصطلاح کی پلوغت کے کرامت وی عزت تا نو مانا دا دلتا لغوی مانا دا ہر بندل اللہ عزت ورکڑے دے بندے عزت من کڑے دے پنورو سیزونو باندے ملائکی ودا بسیدہ غردولا او بندے عزت من کڑے دے نیغ پیدا کڑے دے سر والا کتا کڑے ندے دا زناور سر کتا دے د باندې سر نیغ دے اللہ والا عزت ورکڑے دے او یو دے لغوی معنی یو دا اصطلاحی معنی اصطلاح کی کرامت ستوئی اصطلاح کی کرامت چھ دے یو نیک بندنا دا عادت خلاف یو کار سرگن شی نوغی توئی کرامت عام عادت یو شانتی او داغن یو کار دا عادت خلاف سرگن شی نو اگه توی کرامت خدا کرامت دا بنده پا لاس کے نی دا بنده پا اختیار کے نی دا دیو اجنا حضرت مجدد وی احوال و مواجب تربا بیا اطفال الطریقہ دا احوال دی چه پدی بانده اگا معشومان دا طریقت اگا پاللیشی لگا سنچ وڑو تا مور اپلار کلونی کی دی سامان وطا کی دی دلوبو او اگا لوبی کئی اگی سر مشغولی دا سی او نیک بندہ اللہ داغنے او کار سرگندئی چاگا مطمئن شی او خوشحال شی پاگا اپل کار باندے چاگا عبادت اللہ دے خدا دا بندہ پواس بس کے ندے حضرت مجدد ہوئی الکرامت حید الرجال کرامت دا سی دے لگا دا خضو چه حیز رازی نو دا دا سڑو حیز دے سمطلب دا خضو حیز دا غی پہ اختیار کے نہیں دا غی سے سڑو کرامت دا دا سڑو پہ اختیار کے نہیں نیک بندی کلت خدای اوکار دا دا خلاف سرگن کی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ سورہ یاسین کی امراضی دروشتمہ سپارا چھ صاحب یاسین وئی قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ہوئے صاحب یاسین ہائے ہائے
چې زما قوم پوهې دې په خوند هغه مسئلې چې زه بیا الله بخلما وجعلني من المکرمین او یې ګرځو ما لره د کرامت والونه. نو کرامت داو چې په هغه کاڼي نه ولګېدلي، هغه په کاڼو کې شهید شوی دی. دی وایي کرامت د ولي ته نه منې. ګوره لوی ځوان د 1200 کالو بیړه رایستې وه، اته کرامت وایي نه منې. زما پیر وایي سړي له په ګېډه لاس راښ که او د هغه زیې وشه. دا کرامتونه. کرامت وایي ته نه منې. ولی د قبر نه راووته، اوښې حلال که او هغې خیراتي که تقسیم یې که په خلکو، بیا قبر ته لاړ. کرامت منې که نه؟ او کرامت وایي ته نه منې. شمس تبریز بابا په ملتان باندې نور یو نیزه راکوز کړی دی، ځکه چې هغه له چا غوښه ورکړه نو هغه ریتوله. نو ملتان والا ورته وایي چې اور راله راکوي. چا والا اور نه ورکو نو هغه نور ته وایي راکوز شه. نو یې نور راکوز شه او غوښه یې پې ځان له ریته کړه. د شمس تبریز بابا به د اوسپنې و نو چې دی نه ریتېده، غوښه ریتېده، خو څه ګډې وډې وایي. نو قلندر بابا وایي په لار روانو او دریاب شور کو. نو قلندر بابا ورته وایي چې شور مه کوه، خو دریاب بیا هم شور کو. وی ټول دریاب یې په کچکول کې را بند کو. کرامت منې که نه منې؟ مړه قلندر بابا دی شیعو. حضرت مجدد لیکلی قلندر شیعاست، قلندر شیعو. ته شیعو کرامت دا ځان نه کرامتونه به جوړئ، د خدای توب درجې وله ورکوي. دا خو د خدای توب مقام دی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تحقیق سره عزت ورکړی موږ بني آدم لا. سوار کړی موږ تاسو په اوچا او دریاب، په اوچا باندې په اسونو باندې سوارئ، په ګاډو سوارئ، دریاب کې په کشتو. ورزقناهم من الطير وحملناهم في البر والبحر، سوار کړی موږ دایې په اوچا او دریاب کې، او رزق ورکړی موږ دایلا د پاکیزه سیزونو نه. غوره کړی موږ دایې علی کثیرن په ډېرو باندې د هغه چا نه چې پیدا کړي موږ په غوره والي. په ډېرو مخلوق هم دی غوره کړي دي. یوم ندعو کل اناس بامامهم، یاد کا هغه ورځ تخفیفي اخروي، یاد کا هغه ورځ چې راوبه غواړو موږ هر یوه ډله بامامهم په خپل پیشوا باندې. امام مراد پیشوا، چې هغه پیشوا چا پسې روانو وایي به د هغه ډله را پاڅوي. چا پسې چې روانو نو وایي به د فلاني ډله را پاڅوي، د فلاني ډله را مخکې شي. نو هر څوک به په خپله ډله باندې راغوښتی شي. یوم ندعو کل اناس بامامهم، یاد کا هغه ورځ چې راغواړو به موږ هره ډله په خپل پیشوا باندې. نو څومره خوند به کوي چې د شیخ القرآن ډله را پاڅوي. یا بامامهم، عملنامه مراد ده. نو معنا ده یوم ندعو کل اناس بامامهم، یاد کا هغه ورځ چې راوبه غواړو موږ هره ډله په خپلې عملنامې. نو هغه څوک چې ورکړی شه عملنامه په ښي لاس، دا کسان لولي با خپل عملنامې لره ولا یظلمون فتیلا، او زیاتې به ونشي په دوی باندې په اندازې د هغه تار د کجورې د هډوکي. د کجورې هډوکي کې هغه نرۍ تاري، د هغې عمره زیاتې به پې ونشي. ومن کان فی هذه اعمی، هغه څوک چې وي په دې دنیا کې ړوند د الله د کتاب نه، فهو فی الاخرة اعمی، وی به دی په آخرت کې ړوند د الله د دیدار نه، چې د خدای د کتاب نه دې ځان ړوند کړ. او د خدای کتاب دې ونه کوته، وا دې نه اورېده، نو د قیامت په ورځ به ړوند دی د الله د دیدار نه، د الله دیدار به دې نصیب نشي. دوره ته د خدای کتاب ته نه یوزګار. سوره طه اخر کې هم راځي چې
سوک دا اللہ دا کتاب نڑون شا قیامت برد بے اللہ لون را پاسی دے بوئی قال رب لما شرطنی آما وقد کنت بصیرا اللہ ولی دلون را پاس رمزلی دن کیوں ما قال کذالکا تدک آیاتنا فنسیتا وکذالک اليوم تنسا اللہ ولی دا زمایاتنا راغلیو تاغ دنیا کی ارکڑیو پری خودی دیو تنوی ازگار نو ماؤں دخبن رحمتنا پری خودی دارنگی ومن یاشو عن ذکر الرحمن نقیز لہو شیطانا سوچ دا اللہ دا کتاب نشامکور شا اللہ وی شیطان با پی مسلط کما ومن کان فی آدی آما آغا سوگا چا دی دنیا کی لندی دا اللہ دا کتابنا ویما دے پا آخرت کی لند دا اللہ دا دیدارنا وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَخَطَابِ سَيْلَارِنَا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ او قریب دی دائیو چفید گن کے واچہی تالرا وارئی تالرا داغنا چوائی گرد منگا تاتا دید پارا چی جوڑ کے بمنگا باندی غیر دینا قرآن پریدی او بل کتاب جوڑ کے بل بلاس کے در کے کتاب دا والا دا وایا اد قرآن نبا دیارئیو مامخ کی اگر روایت پیش کرے ہو چھ نبی علیہ السلام وی یوشک ان یقول قائل مالی اقرأ علی الناس القرآن فلا يتبعونی علیہ لعلی ابتدئ لهم کتابا آخر یو سڑے بھئی یو ملا بھئی اگر بھئی یرا زدائی تا قرآن وان او دائی زما تابداری نکی پدی زدائی تا بل کتاب شروع کوما زدائی زما تابداریو کی دیوا بل کتاب شروع کی فضلو و ازلو نو دیوا خپلا گمرائی او نور خلق بم گمراہ کئی وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ او قریب دئیو چاڑو لے تالرا داغی نچوائی کردہ منگا تاتا دیدہ پارا چی جوڑ کے بمنگا باندی غیر دینا وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا او دغه وقت یو بنوی دی تالرا دوست که قرآن دی پری خود بتا سر بیا دوستی کئی و چه قرآن وائی نستا دوست نده ولولا ان ثبتنا گاو که منگا نوی مضبوط کرده تا نو قریبی تا چه میلان بدکڑه دی دا شیلگ وَإِذَا اللَّهَ ذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ که تا قرآن پری خوده وی او دیتا دے میلان کڑے وے نو دغا وقت کے سکولے ومنگا تاتا دو چند عذاب دے جوند او دو چند عذاب دے مرگ ثم لا تجدو لگا لینا نصیرا بیا بنمونے تا زان لربن باندے امدادی وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِيدُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ اخراج الرسل سبب لنزول العذاب چاہت پرست دا کلی نو باسی نو پاگئی عذاب رازی وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِيدُونَكَ او قریب دی دائیو چو شڑی تالا دزمکنا دیده پارا چوخ کی تالا دینا وَإِذَا اللَّهَ الْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا او دنگا وقت کی وقت بطیر نکی دی رستوستان مگر لگ دی ہوتا شڑی دکلینا ہو چتوی استی نو دی باندی بازاب رازی چنانچه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نوی استو او چاگه ہجرتو که مدینه تا نو لگ وقت کی اگا چا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ نوی استو اگا طول مردار شو سو پا غزوہ بدر کی مردار شو سو پا غزوہ حد کی مردار شو ابو جان دی او داغی اگا مرگری سنت من قدر سلنا قبل کا دا طریقہ دا چا دا چه تیر شوی لگریو منگا مخستانا زمان دا انبیاؤنا ولا تجدو لسنتنا تحویلا وبنومی طریقے زمان لراوڑی دلا سوک چه چاک پرست ملک ایستی دی دخبال زائنو نے ایستی دی نو پاگئی عذاب راگلے مولانا روم چه کالا دا بلخ نیوی استا بادشاہ دا بلخ نیوی استا او مولانا روم اجراتو کو
داغی نه بعد بیا پر روم کې په بلخ کې عالم نه دی پیدا شوی چې کله هغه د ملک وایسته چا چې اک پرست ملک ایستی دي ناغی بیا خیر نه دی مونده حاکم الصلاة لدلوک شمس الى غسق اللیل ادروا موز لدلوک شمس پوحد زوال دنوار کے تر پرتیارے تر شپے پورے الولا قرآن سبا پٹیم کے یا گنان لستل دا قرآن سبا پٹیم کے کان مشہودا دیتا فرشتے حاضر شوے ومن اللیل فتاجد بھی او د شپې ناوی خواله کوه په دې قرآن تهجد د تهجد ولې وایي ځکه وجود آرام ته وایي خوب ته وایي نو باب تفاعل ته چې واړې نو سلب د ماخذ کوي نو مطلب دا آرام لړکول تهجد د تهجد ځکه وایي چې پای کې بنده آرام پریدي آرام لري کی خوب پریدی او اگر آپاسی خوب شاعت کی او اگر آپاسی نزکوتا تحجد وی مانا دا ومن اللیل فتحجد بھی او دشپیناوی خوالے کوا بدے قرآن یعنی قرآن وی نافلت اللہ او دا زیادی تالرا زرد چوبلی تال رستارب مقام محمودا آزای استایلی شویتا اوای اواربا زمان دنکی مال آزاد دنکی دور اشتیاو تا او باسی مال را زاید وطو در اشتیاونا وجالی من لدن کا سلطان النصیرہ اگرده مالا دخبل طرفنا سلطان النصیرہ غلبا و امداد وقل جاء الحق اوای پیغمبر راغ حق وزحق الباطل او بی نورش باطل یقیناً باطل ده ختمی دون که ده سیاسی لیڈرانو دا آیت دیر خواخ ده چه کمی او زورول شی نو اقتدار والی نو وقل جا الحق وزحق الباطل اغی پوری ورو تڑی دا اغی پوری ده که دا چه توحید خور شا مسئلہ خورا شو مرگری پیدا شو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ رالیگو منگا دا قرآن نا آغا چغا دا شفاء او رحمت للمومنین دا پار دا مومنانو اللہ وی دا قرآن رالیگو ما دا شفاء دا مومنانو لا رحمت دا پار دا مومنانو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ رالیگو منگا دا قرآن نا آغا چغا دا شفاء او رحمت دے دا پار دا مومنانو نو دی آغا شفاء او آغا رحمت آغا پری خود ولا عزیز الظالمین الا خسارا او نزیاد ای ظالمان اللہ مگر تاوان ظالم اگر تاوان زیاد سی قرآن چیتا قرآن نوائی یرا نو بس کئی نا یرا منگا تی آرام نشو کولی یرا منگا تی خوب نشو کولی دلا تاوان چی پدا حجت چی وَإِذَا نَعْمْنَا لَلْإِنسَانِ او کلا چه نعم گونگا بے انسان آرادانو دے ارادو کی ونعابی جانبے او بیاردشی پاڑخ زب احسانو کم مال ورکم دولت ورکم عہدہ ورکم خوشحالی ورکم نو دے آسے دا قرآن سر تعلقی وچه مالدار کما احسان بیوکم نعمت بیوکم قرآن پریدی بیا قرآن تے نپاتی شی او یر اوزگار نیما وَإِذَا نَعْمْنَا لَلْإِنسَانِ کَلَچے نعم گمگا پا انسان آرضا ونعا بی جانبے نو دے مخواڑیو او بیان تشی پاڑخ وَإِذَا مَسَوْ شَرُّ کَانَ یعوسا او کلاچو رسیگی تکلیف کان یعوسان وی دے نا امید دار چانا چھ بیا بھی تکلیف راو علمان بیا وی یرائی سوک میں نشتے چھ مخلاص کی قل کل یعمل والا شاگلتے ویار یو عمل کوئی پخپل خیال رب ستاسو کو پودے پاگا چاگا ویڈیر پہدا دا سمی لارے ویسالونا گانی روح
او تپوس کا استانا دا حقیقت روح و روح من امر ربی دا دا حکم دا رب زمانہ دے ویسالونک عن الروح دا گورا مخی ہوئی وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة آغا چگا شفا دا او رحمت قرآن تے شفا ہوئی او قرآن تے رحمت ہوئی نو شفا دا د سینې د مرضونو د شرک د بدعت د ګناہونو د جرمونو شفا ده او یو شفا په دې اعتبار چې دا وایي او دمه کې په نو حقیقیوما شفا ده اثر شته څنګه د کانزلو اثر شته یو سړی لري ولاړ دی او ته د دې ځای نه هغه ته کنځلو کې هغه خپه شي نو له تا هغه ډب ورکړه تا هغه سوک ورکړه نه او بیا هم هغه خپه شي نو چې د کنځلو اثر شته نو د قرآن د الفاظو اثر ولې نشته د قرآن د الفاظو اثر هم شته چې د دې وجنه د امام دارمی رحمه الله یو باب خود ده باب التعویز للحائز چې حائزی خزل تعویز څنګه ده نو بیا هغه وایي چې تعویزونه کې او په یو ځای کې باندې کې نو خیر ده دا ذکر اخبار اصفهانی کې د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت ده اول جلد صفحه 102 کې اغوی اما ما علق قبل البلاء فهو تمیمة وما علق بعد البلاء فليس بتمیمة چه مخی ده مرضنا اتاڑی مؤثر گنی نو اغا تمیمه دا او چه رستو ده مرضنا اکتاڑی نو اغا بیا تمیمه ندا اما ما علق قبل البلاء فهو تمیمة وما علق بعد البلاء فليس بتمیمه نو دیوی اتمائی مشرکو نو تمیمه ځان لشه ده تعویز ځان لشه ده تاوال فرق ده تمیمه و تعویزو کا تلخیص کی چکالا دیوی ازان شبت المنیت و اسفارها القیتا کل تمیمت لا تنفعو نو القیتا کل تمیمت دیوی که هر تعویز چین تمیمه و تعویز کی فرق ده مڑا اگر فرق نکے تعویز جوڑ کر تعویز زان لشے دے او تمیمہ زان لشے دے زاد المعاد کے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ دا عمر بن العاص عمل ذکر کرے چاگا کم بچی بے وارو نوئی دا بے تعویزو کا او تا بے واچو جواز زان لشے دے دی عرص خلط ملت کی یو جواز دے یو غرا و اولادا بیا تعویز یو پاگی باندی تجارت دے دم و تعویز یو دم و تعویز داغی اثر دے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر لڑن چی چلے اگر باندی دم چولے و سورہ فاتحہ پیویلے وا اور نبی علیہ السلام تے ہم بیا خبر اوکڑا اوگوی اجالو لی فی آسامن مال زمائی سب کرا کئی نو دائی ورطاو نوی چا تا غلط کار کرده ولی دی دما چو که غلط وی نبی علیہ السلام با پیرات کرده او یو جواز دا تعویز دے یو تجارت دا تعویز دے چوستا تینا تجارت جوڑ کے او رز واللہ مقرر کیا پا پلانا رز با تعویز کو ما او فلانی ٹیم باندے او تاسو را چئی بیا غرض مقرر کری دا تعویزونه دی او دا ناروا دی تجارت تینا ما جوڑا وا چتا تینا تجارت جوڑ کرده بیا دا خزو خختگونه پا لیشتو باندے وئی پنجاب کی دا سی وی پرتوگ راڑا چی اگا پا لیشتو چی پتا چا سکڑی دی کنا دے طول عمر پا دی خختگونه پا لیشتو وئی دا نازم غلائی
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة نزيات ظالمان الله مگر تاوان او کلا چه انعامو کمونگا پا انسان آردانو دے اعراجو کی مخواڑی ونعابی جانبے او بیارتشی پاڑخ او کلا چه رسید تکلیف ویدے نا امید دار چانا وایا پیغمبرا کلو یعملو علا شاکلتی ہر یو عمل کوئی پخبل خیال رب ستاسو خپو دے پاگا چاباندن چگوی پس عملار روان وَيَسَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ تپوس گئی ستانا برد روح کے وَيَا قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّي وَيَا روح دا عمر دا رب زمانہ دے اور ندار گشو اتحستا دا علم دا دینا مگر لگ تب دی باندی پو دیر سی زن دی چاگا دا علم دا اللہ کی دی او تاتے ندی خیلی وَلَئِنْ شَئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اگر خوخشی زمنگا بو بزو منگا چه وحی کرده منگا تا ثم لا تجدو لکا بی علینا وکیلا بیا بنمومیت ثم لا تجدو بیا بنمومیت پا دیوا پس کولو پا منگا باندی زمدار بیا بتنمومی زمدار یعنی چیزا واپس کم درنا اللہ رحمتا من ربک مگر میرا باندی دا طرف درابستانا یقیناً فضل اللہ دے پتا باندی لویا قل لینی تمات الانس والجنو و صداقت قرآن کریم وای پیغمبرہ که جمشی بنیانو پیریان پتی خبر باندی چراڑی پشاند دی قرآن نشراڑی پشاند دی باندی ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کوئی بعض ددائی دا پارا دا بعض امدادیان سمطلبو که دای دا قرآن غنطا کی توای راڑا که دای شی ددائی مددگاران شی پیریان ماماگان شی بیام دا قرآن غنطا کی نشی راڑے دای خواتا ای پیریان و ماماگان اخپلا کو ٹراکی اخپلا کو ٹوالی چا پیریانو ورسرشی ددی ونتا کے نشی راڑے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ او تاکی سرا بیان کمنگا خلقو تا پدے قرآن کی من کل مثالین ہر قسم مثال ہر قسم دلیل فَابَا اَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا انکار کئی اکثر دخل کنا دار سنا مگر دا کفر نا انکار نکی وقالو لن نؤمن لکا وائی دی زجر ورکی منکرینو دا قرآن لا وائی دی منگا تصدیق نکا استا تردے پورے چو بے منگلا دا زمکن چینے یادی شیطا لرباق دا کجرو او دا انگورو او بے والے پمیاند دی کی پا بیولو اور توس کے تا سما آیا راو لے اسمان لگا چھتا گمان کے بمن باندی او ٹوٹا او تا دیا باللہ والملائکت قبیلہ یا راو لے اللہ ملائک مخامخ گورا دا اعتراضونا کئی پا پیغمبر پاک پیغمبر پاک تیوی من با تاو منو ستا تصدیق بہو ہو چھتا من لچینی روانے کی یا بامنگا ستا تصدیق کو او چستا دی باغون دا کجور او دا انگورو یو اوائی که دوالی روانی یا منگ بستا تصدیق کو او کدا اسمان ندی او ٹوٹا پا منگ باندی راو گردولا یا منگ بستا تصدیق کو او که اللہ ملائک مخامخ رال منگ تیوی چاو دا رشتی دے پیغمبر دے او یکون اللہ کا بیت من زخرفین یا دشیتا لرا کور دا سرو زرونا او ترکا فی سمائی او خیجی اسمان تا کترشتی نے پیغمبری بکار دے جستا خود دا سرو زرو کوروے یا پوڑائی وے تپی اسمان تا خطی ولن نومنا لرقی کا نمن منگستا خطل تراغی پورے چراڑ منتای او خط
چولو علو منگا غیلارا اسنا چه توائز دا شپی خاتلے ما نا من با دا خاتلالا منو چه دا خدای خط را لراڑی او کی دکلی چه دا زما پیغمبر دے لن جواب کئی قرآن دا دے طولو اعتراضونو قل سبحان ربی ویوال دا پیغمبرا پاکی دا رب زما لرا حل کنتو اللہ بشر رسولا نی مزه مگر بندلی گلی شوه بنده استازه دا یوم زنشم کوله زما اختیار کنی دی وما من الناس آیو منو بیا زجر منکرین در رسالت تا ندی منا کری خلق دی ایمان رارونا کلا چراغ دی تهدایت اللہ ان قالو مگر دی خبری چه دی وائی آلی گلی اللہ بنده استازه دا خو بنده دا زمون تمنگ دا دو منو قل لو کان فی الارض ملائکتن وایا کوئی بزمکا کی ملائک چگر دے دے مطمئنی پا آرام لنزلنا علیم من السمائی ملکان نرالی گرے و منگ بدائی بانی دا برن فرشتہ استازے دیوی فرشتہ دی راشی نو که دنیا کی فرشتے اسے دے نو منگ و فرشتہ رالی گرے وان و دنیا کے انسانان اسی زکام انسان راو لے گا قل کفا باللہ شہیدن بینی و بیناکم ویا کافی دے اللہ گواہ پمیان زمان میں استاسو کی انہو کان بیبادی خبیرن بصیرہ او دا اللہ دے پخل بندگانو خبردار اولیدن کے من یاد اللہ هو المعتد آغا سوکا چه اللہ و تعالی را سمکی ده قرآن نو ده پسم اللہ باندی روان ده او آغا سوکا چه اللہ پی محد گمراہی ہوئی او بنومی دیلر دوستان بغیر ده اللہ نا و ناشروم یوم القیامتی اپور طبقو دهی پرواز قیامت پا مخونو باندی لانده و گنگیانا و کانا و ماواهم جہنم و زائد جہنم کلما خبت زدنام سعیرا ہر کلا چیو حد تور سیدہ جہنم زدنام سعیرا زیاد بگو منگا دیلس و زیدل بعض خلق مانا کئی کلما خبت ہر کلا چی سوڑ سیدہ جہنم زدنام سعیرا نو زیاد بگو منگا دیلس و زول نو جہنم بسڑی دی نو سورہ بقرہ شپگت آیمایاتو گو یلد سوئی لا یخفف عنهم العذاب ولا ينصرون سپک بنشی دنگا عذاب نو چدلت جہنم سوڑ شو نو خو عذاب سپک شو دا مانا نا جہنم بسڑی گی خبت سوڑ توئی خو پا نسبت راتلون کی باندی سوڑ دے مطلب دا یو حد تورسی نو بیا با اللہ جہنم تیز کی خبت یو حد تا جہنم رسی او خبت زکاوی چه راتلون کی پا نسبت دا سوڑ دے کلما خبت زدنام سعیرا ہر کلا چه یو حد تورسی دا جہنم زیاد بگو دیدہ سوزول ذالکا جزام دا سزا دیدہ دیو اجناج دی کفر کلیو زمون پایا تونو او دیویا کلا چشو منگا ڈوکی او زرا زرا آئی منگا پورتاکو شو پیدایش نوی باندے اولن یراؤنو آئی دی نگوری یقینا اللہ ذات دے چھ پیدا کری اسمائنا زمکے قدرت والا دے بدے خبرہ چھ پیدا کی پشاند دائی باندے وجعلا لهم جل اللہ ریب فیہ او گردہ لرا نیٹا دے مرگ چنشتے شک پائی کے فابت ظالمون اللہ کفورا نو انکار گئی ظالمان دا ہر سنا مگر دا کفر نا انکار نکیو قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی وای پیغمبرہ کتاسو مالکان این دا خزانو دا رحمت دا رب زمان مالکان چوی وی او دا اللہ دا رحمت خزانی ستاسو لاس کرا قل لو انتم وای دا پیغمبرہ
کچرتا کی تاسو تملکون خزائن رحمت ربی مالکانو اید خزانو د مهربان اید رب زما نو پتا وخت کی بنکڑی باوی تاسو خزانے دیگر د ختمی دونا وکانا الانسان قدورا او د انسان بخیل دیو بخیل دیوی سبالا کول غاڑی او د الله لګي سخاء الليل والنهار د شپې او ورځې لګي ولقد اتينا موسى 9 آيات بينات استهزاء الرسل سبب لنزول العذاب ګور موسی عليه السلام پورې ټوکی کړې وي عذاب پر راغې ولقد اتينا موسى 9 آيات بينات تاکیق سرا ورکڑی منگا موسیٰ علیہ السلام تا نو موجزی واضح فصل بنی اسرائیل نو تپوسو کاد بنی اسرائیل کلا چراغ دیتا اگا موجزی سورہ آراف یوصل دروشتم آیات کی دردر شمایات 133 کی اغازیات ذکر کری وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ تاکی سرا ورکڑی منگا موسیٰ علیہ السلام لا نو موجزی خکارا فصل بنی اسرائیل نو تپوسو کاد بنی اسرائیل کلا چراغ دیتا فقالا لہو فرعونو وی موسیٰ علیہ السلام تا فرعون انی لا ظنو گیا موسیٰ مسعورا زگمان گم بتا باندی و موسیٰ لیونی تا باندی جادو شوه دے گورا اس ذاتی اٹیک کے شروع کو موسیٰ علیہ السلام تو مڑتا کھلی ونی تا باندی جادو شوه دے قالا نوی موسیٰ علیہ السلام تاکی سرا تخپوئے چندرا لگلی دی موجزو لرا مگر رد آسمان زمکو دلائل وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا از گمان کو ما بتا وفرعون د هلاک شوی واہ سورہ نر موسی علیہ السلام د فرعون ولته بادشاہ چاغور توي موسی ته لیوانی دیو توي فرعون ته هلاک شوی نو ګور هغه ته الله وی موسی علیہ السلام ته ویلو اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا ورشا فرعون تا سرګشي کړی دا فقولا له قولا لينا وای هغه ته وینا نرمه نو الله ته نرمه خبر او تکو او دا خو نرمه نه ده خو سخت ده انی لا اظن گیا فرعون مسبورا هغه اول حالت ده اول حالت کې وطن نرمه خبره کو چې نا پوهه دې نرمه وتوایا او چې کله ته پوه شو چې دې په زدو لار دې په انادو لار دې او دې زدي دې بیا نرمه مو آیا بیا چې سوره سخت ویل شي نو آیا فرعون زد کې دې حد تورسید چې په ذات د موسی عليه السلام شروع کړه هغه ته ویو انی لا ظنک یا موسی مسعورا او دی وخت کې وسر نرمه نه ده پکار هغه ته وی انی لا ظنک یا فرعون مسبورا زګمان کوم بتا باندې وا فرعون د هلاک شوی فاراد ان يستفزهم من الارض نو اراده وکړه فرعون چې شړی دی له رزم کې د مصر نه فاغرقنا ومعه جميعا نو غرق منگلا فرعون او آغا سوکر چه دسر وغوند محقق دوانی دا زای نو ویلی نو آغا وی آلا فرعون غرق شوی دے فرعون ندے غرق کتابی اولی که نجات فرعون رساله اولی که محقق دوانی دا مناطق و مشر نجات فرعون چه فرعون ندے غرق شوی ملالی القالی اولا کی داغی جواب اولی که فر العون من نجات فرعون او پاغه باندې ردونه وکړل هغه دوار قلمی رسالی دی او ما سرشته فاغرقنا ومعه جميعا وقلنا من بعدی لبنی اسرائیل
وی منگا پس دن بنی اسرائیل ہوتا اسی گئی پس مقدم مصر کے نو کلا چراشی ہوا درستانای جینا بکم لفیفا رابولو منگا تاسو غنڈ و بالحق انزلناہو او پا حق باندے رالے پرشتیا باندے رالے گلے منگا قرآن دا عالمی غیبنا عالمی شہادت تا و بالحق نزلا او پا حق باندے رالی گودی لوا لگ لگ پرشتیا باندے رالی گودی لوا لگ لگ ذکر نزول دا قرآن دو قسم دے یو دا عالم غیب نا عالم شہادت تا ذکر دا عالم غیب نا جبریل امین وحی نشور آڑے اگا پا یو ظلم آگلے دے اور بیا عالم شہادت نا دنیا تا نو اگا لگ لگ رہا تا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِرًا وَنَذِيرًا اور نہ لے گلے منگا تالا مگر زیرے ورگونگے ویر ورگونگے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ اور قرآن بیال بیال کڑے منگا دلوا لِتَقْرَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِنَ دے پارا چویل والی پا خلق باندے پا آرام وَنَزَلْنَاهُ تَنزِيلًا رالیگو منگا دل پر آلی گلو یو یو صورت یو یو رکو یو یو آیات قل آمینو بی او لا تؤمنو ورطوایا کتاسو ایمان راڑی پدی قرآن او گن راڑی یقیننا کسان چور گشو ورطپوا مخید دینا حیضاتو یطلا علیہم کلا چلوستیشی پدائی دا قرآن پریوزی دائی دیلاس خان سجدان پزنو باند سیدہ کون کی او دا زنے ذکر کرا نو سیدہ کو پا تندیہ پا پوزا کی او دل دلیل اسخان زنے ذکر کرا داولی ذکر چه تندیہ پوزا کتا که نو دام کتشی او دل مینی زائی زنا دا معشوم سر سر مینی کئی دی زنے نیونی سی نو زنا دا مینی زائیو او دا پزمکک دی او دا کتا که دا اللہ دا پارا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا او آئی دئی پاکی دا رب زمن لا ان کان وعد ربنا لمفعولا یقیناً دا وعد دا رب زمن کی دن کے وَيَخِرُونَ لِلْأَسْقَانِ يَبْكُونَ او پروزی دئی پسنو باند جڑی دن کی وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا زیادتی لِرَاجِزِ قُلِ اللَّهُ وَدُ الرَّحْمَنِ وَيَا پیغمبرہ را مدد گئی اللہ یا را مدد گئی رحمان دیس سے مطلب چونکہ پا عربو کے پا بعضی طرفونو کے نم دا اللہ یادی دا لگا شمالی عربو کے جنوبی عربو کے پا نم دا رحمان باندی یادی دا نو دا اللہ دیر نمونه دی پا کم نمی چرا مدد کے اغانا غوارا اغتاو جاڑا زکاوئی آیو یا من یرا ما فی الضمیر ویسمعو انت المعد لکل ما یتوقعو واغذاتا چه زمان زڑک سدی آتی اوری او تبی پوئیگی یا من یرجا فی شدائد کلہا یا من الیہ المشتقا والمفزبو یا غذاتا شتات جڑا فریاد کیگی یا من خزائن رزقی فی قولکن امنن فإن الخیر عندک اجمعو واغذاتا چه رزق خزانی تولیتا سقدی ما باندے احسانو کا ما لی سوا فقری لیکا وسیلتون فبالافتقاری لیکا فقری اطفو ما سا اخبر غریبین علاوہ بلا وسیلہ نشتے تو زمان فقر لنکا او ما باندے مہربانیو کا ما لی سوا کروی لبابکا ہیلتون فلا اردت فائی باب اخرو او گتما دخبل درنو شاڑی زبا بیاد چا دروازو کیو لارے ما چاہتا بجاڑ ما حاشا لمدکان تقنت آسین الفل اجل والمواہب اوسو اگدہ شاردی ثم الصلاة على النبي وآله خير الاناء ومن به يتشفعو نینو سائرین کی شب القرآن ذکر کری چه اللہ تمی رخبنا در او شاڑی زبر چا در تا اگاڑی ما
الله يعذب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب چې دا الله نه غواړي نو الله غوسه کیږي چې ما نه وغواړه او د بنده نه چې غواړي نو هغه خفه کیږي دا بنده نه چې یو ځل غواړي دربه کیږي چې بل ځل غواړي خفه شي دا الله نه چې سوره غواړي خوشحاليږي په خپل الله ملائکو ته وی आवाज کوي هر من مسترزقین فارزقه د شپې اخره کې سوک رزق وختون گشته چه زو اللہ رزق ورکما هر من مستغفرین فاغفرو سوک شته بخنه وختون که چه زو اتا بخنه وکما اقوالت چه درکی در اللہ قل ادو اللہ ودو الرحمن و پیغمبر را مدد کئی اللہ یا را مدد کئی بلند رحمان پا کم یاو نمی چرا مدد کوئی اللہ لرا صفتون دی بہتر بہتر ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها او پتیزا موایا دعا دی او می ډیرا پروایا چړو خپل په نخوازه صلات دعا امام رازی معنا کوي وتغي بين ذلك سبيلا ولا تبمن ذيك الله وقل الحمد لله سورۃ اخر تک نو اول د سورۃ کې ویلو سبحان الذي اسرا بعبده ليلا اثبات توحید پہنوان تسبیح سبحان الذي اسرا بعبده ليلا نو اخر کې وای وقل الحمد لله ويا حمدنا دی الله هغه ذات لا چې دې نیول نائب او نشته هغه شریک په سلطنت کې او نشته هغه معاون د کمزورتیانا وکبرو تکبیرا اڈو گانا پلوی والی اللہ لرا اور آخر کی تکبیر ذکر کر نو اول کی سبحان اللہ آخر کی الحمدللہ وقل الحمدللہ وکبرو تکبیرا سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر دری والے اوضاء کرلا وکبرو تکبیرا لوی گانا اللہ لپلوی والی سورت کے سلور مسئلے بیانوں لے چھ مرتکب دا آگے مستحق دا عذاب گردی شرک مستمرات سبب لنزول العذاب حتق دا شاعر اللہ سبب لنزول العذاب اخراج الامرین بالمعروف والناہین عن المنکر سبب لنزول العذاب او دا بیز استعذاب الرسل تو کے حق برست پوری سبب نزول العذاب او چاچ دا کڑی دی دا غی نمونے ذکر کڑے ازانو کئی چو مسکو گوڑی او خبر اکوم بیارستو امتحان دے پرون دا نارینو دا طلباو امتحان شوے دے او نن بیا دا زنانو امتحان دے نو کم زنانا چاگئی امتحان لنمونے لکلیو هغه و پاتې شي او نور زنانه دې بیا زرزي چې هغه امتحان پروګرام برابر کړي